سیدو هسپتال میډیکل ای وارډ مازدیګر 4:30 ډیوټي مو ناست وه نو ما یې راشه تاسو ته هغه انفارمیشن درکړم. په بل په سینټر هسپتال کې ما یو ویډیو ریکارډ کړی وه د شپې په 3 بجې باندې چې بنګالۍ هغه ډیډ باډي چې هغه بنګلادیش ته ورسېده. هغه وضاحت سره دلته دا ویډیو شریکولو کوشش کوم ځکه چې په دې کې زیاتره کسان من تپوس کوي چې دا څه قصه وه ستا پکې څه رول و. دا یو مزدورو د بنګلادیش نه تللی و کرغستان ته مزدورۍ له خپل کور چې یو نو هغه یې په قرضه کې ښودی و. تللی و چې زه له 100 روپۍ وګټم خپلو بچو د هغه زامن نه و 2 لوریانې صرف یې چې هغه دلته څنګه رسېدلی دی څه وخت کار یې کړی دی او بیا ماښام کې د خپلو لوریانو سره یې هر ماښام به یې خبرې کولې. نو په دې اخرني ماښام چې څنګه خبرې وکړې ښه روغ رمټ و خندلې خپلو بچو سره لور د خپلې خبرې ده. نو څنګه چې سهار شوی دی نو هغه ډیډ باډي په کټ کې پرته وفات شوی و. مې بي هارټ اټیک شوی و والله ولالیم چې څه چل شوی و چې ناڅاپي وفات شو. بیا څه وخت کېدو نو هغې لوریانو ډېر زیات دغه یې شروع کړه کوشش شروع کړی زموږ د خپل پلار دا ډیډ باډي چې د هغه موږ بنګلادیش ته راوړو خو د هغو سره پیسې نه وي. نو هغو د هغې کرغستان ګورنمنټ ته وي چې دغه ډیډ باډي دغلته ښخه کړي ټایم پې ماړوئ ځکه زموږ سره پیسې نشته هسې یو پرته یې موږ یې نشو راوړی. بیا پته نه لګي زما نمبر د لوریانو ورچا ورکړی او لیکلي ورسره و چې پاکستان امبیسډر ګلاب خان. نو ما هلته هغو ما سره رابطه وکړه چې دا د پاکستان امبیسډر او د خدای دپاره زموږ د پلار دا ډیډ باډي چې دی د بنګلادیش ته راولېږه او ځکه چې په کرغستان کې د بنګلادیش امبیسي نشته. ما پوره کوشش وکړو که یو تا بل ته چا هم ریسپانس نه راکړو. بیا زه ولګېدم لوریانو ته مې وویل ما انشاءالله ستاسو د والد صاحب کوم دغه چې ډیډ باډي ده دا به زه درلېږم که هر جوړي که هر څه ده به زه درلېږم که ځمکه یو کېږي که اسمان یو کېږي دومره تسلي مو وکړه چې دا به زه درلېږم دا په ما شوه. ما زه ستاسو ورور یم ځکه چې د هغو ورور نه او زه به خپل پوره کوشش کوم. بیا ما پوسټونه سټارټ کړل ویډیوګانې مې سټارټ کړې په دې کې ډېرو کسانو زموږ سره هیلپ وکړو چا د سعودي عرب نه چا د پنجاب نه چا د KPK د سایډ نه زیاتو کسان زموږ سره په دې کې هیلپ وکړو پیسې راغونډې کړې. بیا زه د ازبکستان د امبیسي سره رابطه کې شوم نو هغو ما څه ریسپانس نه راکوه. د هغې نه بعد زه د بنګلادیش د جرنلیسټه ده دورباتې نوم وسطي نوم د هغې سره رابطه کې شوم چا هم څه ریسپانس نه راکوه. د هغې نه په اخره کې زه ولګېدم ما تقریبا 7 لک روپۍ راغونډې شوې راجمع شوې ما ته پای کې پاتې 4 لک روپۍ وې. نو ما دا خو دومره مشکل ده چې دا به زه نور څنګه راغونډوم او هلته لوریانو ته ویل چې دا ډیډ باډي ده به زه درلېږم واده مې ورسره کړې وه. د هغې نه بعد زه د ازبکستان د منسټر سره رابطه کې شوم کوم چې د بنګلادیش منسټر دی په ازبکستان کې. ما ورته ویل دغسې کرغستان کې ډیډ باډي پرته ده او ستاسو امبیسي نشته هلته د دې په څه حساب کېږي. نو هغو مې ریسپانس نه راکوه. بیا زه ورغلم په هغو باندې مې کمپلین وکړو. بیا ما ته پکې هغه منسټر وی چې زموږ د وطن دغه د ډیډ باډي دی نو ستا پکې څه کار دی. ما د هغه نه ریکارډینګ وکړو او ما یې دلته زه په میډیا شیر کوم. بیا د هغې نه بعد هغه دغه غلی شو بیا ویې نه مونږ کار کوو پروسس کوو. تقریبا 45 ورځې بعد هغه ډیډ باډي چې هغه یې بنګلادیش ته یووړه. کوم بقایه پیسې چې زموږ سره پرتې دي نو هغه به د هغه بچو ته انشاءالله په دې را روان ګل په ورځ باندې پیسې به ورته ورولېږو که په هغو باندې قرضۍ او د کور خرچې پرې راچوتې ورسره د هغو د تعلیم چې کومه خرچه ده نو هغه به وله هم انشاءالله د سوات ویلفیر فاونډیشن طرف موږ پوره کوشش کوو چې دا وله تعلیم خرچه د کور خرچه دا ولا پوره موږ د سوات ویلفیر فاونډیشن طرفه کوو. تاسو به اوس وایئ چې د پیسې د کوم طرفه ده کېږي نو موږ د کرغز کې یو ارګنایزیشن دی د هغو سره په رابطه کې یو نو کېدای شي دا بچي وله موږ فري اف کاسټ کرغز ته واړو او هلتې د کور هلتې رهایش شو یا تعلیم شو دا به ورته مکمل فري. هغه ډیډ باډي وله موږ هغه واده پوره کړه ستاسو په سپورټ باندې ستاسو سپورټ را سره او هغه ډیډ باډي چې هغه موږ بنګلادیش ته ورسوله. دا وضاحتي ویډیو ما چې تاسو سره شریکوم او چې ټول ته پته ولګي چې دا قصه دا وه. دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی الله په امان.